تجارت دا د بنیادی مسئله ده. الله یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایمان والاو د یو بل مالونه په خپل مابین کې په حرامه طریقه مخورئ. باطل کې رشوت هم دی، سود هم دی، پدې کې غاڼین دیا، پدې کې د دروغ باندې یو شی خرڅولم دیا، پدې کې وعده ماتولم دیا، پدې کې خیانت کولم دی. باطل دا یو جامع لفظ دی، بازار څخه داخل دی. الله ولا یو د څه ټکی ویل ایمان والاو تاسو د یو بل مال مخورئ په باطل حرام، بس هر شی حرام. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی ملعون دی، هغه سړی د الله لعنت دی چې په خپل چیز باندې په دروغ قسم وخوري او په وخت د مازیګر یو مبيعه یو چیز په چا خرڅه وي قسم په الله. او کله خو داسې الفاظ وي چې هغه د اسلام نم سړی بالکل باهر کوي، داسې الفاظ وي. ځنې وخت کله وی دا ویا د سیک مثال لزان سور کوي، کله د هندو دا ور کوي، کله غلط الفاظ استعمالیا چې مور او خور ته داغي نسبت کوي یا کدی ته داغي نسبت یارا بس دا درې کانه دی دا یو دسی دی او چیز کې به څو غټ الکه سل باندې غټي ازر دی وغټي نو په زرو به تاسو کې چې دومره حال تستا حد دومره ورسیږي. یو صحابیه دکان کولاو کړو بازار. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث صحابه کرام ته ویلا من اقال اخاه بيعا اقاله الله عثرته يوم القيامه. کوچا د خپل مسلمان رورنا پکولاو تندی باندې یو چیز واغست واپس، دکاندار دی یو شی خرڅ کړي او بیت چیز سړی راو چې یاره بس خوښ مې نه دی مهرباني به کو دا چیز واپس. د الله نبی وی پکولاو تندی واغست، خوشاله دی څه کټینګ ته ونه او وی غسلو. نو د قیامت د ورځ الله نبی چې څومره ګناهونه کړی دی الله به واپس کی، دا ټول ګناهونه به واپس شي، محو بشي ټول ګناه. یو صحابي به دې دکان کولاو کړي، دکان کې ناس انتظار کا منتظرو د میاشتونه چې اوس کله به یو سړی په یو چیز پکې ایمان کیږي چې واپس یې راوړي. بس یو سړی یو چیز وړ واپس یې راو. رسول الله دا صحابي دکان بل کوئی سلام وې ته غس اخر کول داوالي وې زما مقصد پوره شو. ویل تا څه مقصد وو؟ ویل ما د الله د نبی نه دا حدیث اوریدلو چې چا د یو مسلمان رورنا واپس یو چیز واغستا بخوشاله یا الله به ګناونه ختم کی، بس الله می ګناونه ختم کړل په دې نیت می کولاو کړ نو زما دکانداري ته ساجت نشه. اوس مسلمان ته ګوره روایت کی راځي وې دا بایع او مشتری چې کله سودا کوي دا منګ او تاسو ټول کې دا ګوره دا یو سړی چې په بل څه شی خرڅي وې دا یو بتادی نه کیا چې یاره جل کار خلاص کا ګوره سړی پکې ایمان کیږي. لکه دای کنه اکثر سودا کیا نو دی یو ته ویا او یا کما چې منځګړي سودا جوړیا وې زر کار کاوه خبره وې زر کاوه ګوره سړی پکې ایمان کیږي. وردا ناروا کار دی چې د دې د وجه نه ته د مسلمان رور نه وش جدا کیږي، دا چیز په ور خرڅیا او دا مجلس زر اختتام ته رسیا د دې لپاره چې یاره دا مسلمان د دې بیعنا د دې چیز دا خرڅ نه به ته په ما باندې الټا راونه ګرځي چې یاره خوښ مې نه دی بس مشوره مرانه دا مجلس په دې ختمه. دا کار صحیح نه دی. روایتو کې د دې سخته من راغلی. وسار مسلمان ته ګورئ کړ حکم چې دلالګری میا وې سودا دلا جوړوم اده چا دا چې خرڅیا اته وې تکینه وې خبره مکه و سړی مراګیر کړي چیز په خرڅي حلال شی هم خرڅیا او بس وې سړی مراګیر کړي او مسلمان وې مراګیر کړي دلالګر عمل ته دروغ هم وې دل طرف ته دروغ وې. دلالیا شریعت کې حلال ده کمیشن هم شي اغستله خدا اوس کومه طریقه ده دا طریقه صحیح نه ده، ا طریقه غلطه ده. کله مشتری چوک څخه اخلیا هغه ته وبور لاندې باسي
پتہ متبدیسی کې دا عیب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی یو چیز خرڅي اپا کې عیب پکې دی دته معلوم دی چیز کې دا عیب دی او دا عیب کارانه کو بدی سړی د الله لعنت وریږي او تر هغه پوری به وریږي تر څو پوری چې هغه سړی په دې عیب خبر شوی نه چې دې چیز کې خدا عیب ویا او د ګوره په ما باندې را خرڅ کړي خبر نه دا به د الله په لعنت دا لعنت څه ته وي د الله د رحمت نه لري مونږ کاوه د الله د رحمت نه لري روجنی سے دا اللہ دا رحمت نہ لری جہنم تے نزدے کڑے. نو مسئلہ دا معاشرہ او تجارت اغسل خرڅول دا کوي معاملات پاک کوي دا عربی او مشهور قول دی وی تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب وی د یو بل سره ژوند درونو په شان تیر کوي او د یو بل سره معامله په شان ته د پردو کوي